السلام علیکم ورحمت الله. نن سعودي عرب کې په 30 مارچ باندې اختر دی او د مسلمانانو د ډېرې آبادی والا ممالک مثلا پاکستان، انډیا، بنگلاديش، انډونیشیا، ملایشیا، دا شان نور ډېر ممالک چې هغه به ان شاء الله سبا اختر کوي د پیر په ورځ په 31 مارچ باندې. دا سه مسله ده چې سعودي عرب همیشه مخکې اختر کوي او دا نور ممالک وروسته کوي. نو د دې میاش د لیدلو کوم عمر چې دی هغه شروع کیږي د 15 نواله د 17 پورې، یعنی کله چې میاش د 15 غنټو وي نو په هغه صورت کې بیا د میاش لیدل کیږي، که د 15 نه کم وي نو بیا نه لیدل کیږي. اوس د سعودي عرب خو زمونږ نه 2 غنټې وروسته دی، نو کله چې پاکستان کې مثلا 14.5 غنټې د میاش پوره شوي نو چې سعودي عرب ته زی نو د هغه 16.5 غنټې چې د پوره شوي، نو ظاهر خبره 16.5 غنټې چې د میاش د لیدلو وخت دی، هغه وخت انسان لیدل شي خو 14.5 غنټو کې نشي لیدل. نو ځکه الته په نظر راځي او دلته په نظر نه راځي. اوس بیا ځنې خلک وایي چې الته ولیدل شو نو لہذا دلته مختر کول پکار دی، نو دا غلطه خبره ده. کبیل فرض یو کس د میاش په اعتبار سره داغي ساختر کوي نو بیا د نورو سيزونو کې هم داغي موافقت پکار دی. مثلا د سار موز چې الته سټیم کیږي نو پکار دی چې دلته هم ته پاغه وخت کې الته د سار موز چې کله کیږي نو دلته نور راختلې نو پکار دی چې دغه وخت کې بیا کې د ماخام موز چې الته کله کیږي نو پکار دی چې ته ور سره د ماخام موز هم پاغه ټیم باندې کې نو د موزونو په وخت کې تر سپوږمۍ اعتبار نه کې، د نور اعتبار نه کې، او صرف اختر کې چې دغه سره یو ځای کیږي یا پروژه کې دغه سره یو ځای کیږي، نو دا غلطه خبره ده. نو چې کم ځای کې میاش لیدل کېږي دا غو اعتبار سره نیول پکار دی، او په کوم ځای کې چې نه لیدل کېږي نو الته نیول نه دی پکار، په دغه باندې عمل کول پکار دی. د خپل ریاست تابعداري پکار ده، خپل حکومت تابعداري پکار ده، نور په دې سيزونو پسې نه تل پکار. ورنه دلته خدای بل اقوام دي، څوک به د افغانستان سره بیا اختر کوي، څوک به سعودي سره کوي، څوک به د انډیا سره کوي، څوک به د بنگلاديش سره کوي، د چا بر چا سره محبت دي، نو یو اچار به جوړ شي نو د دینه خدار چې په اتفاق سره د ریاست حکم باندې کول پکار دی او په هغه حکم باندې ماتول پکار دي. او هلال مرکزی رؤیت هلال کمیټي چې داغه تاسو ته پته ده چې هغه د حدیث مطابق هغه اعلان کوي او هغه کوم افصومو لرؤیته او افطروا لرؤیته داغه مطابق عمل کوي، نو تاسو هم په دغه باندې عمل کوئ. شکریہ.